د سحر د اذان وشنو دغه ټیم کې ته اوس وایې چې زما د خدای سره څومره محبت دی. یاره زما د زړه کې چې کم محبت دی دا زما د شپږ فوټه بدن نه پرې ټیم کې را خوب تختولی شي او که نه شي تختولی. دا دن نه چې پرې زړه کې د خدای سره کم محبت دی نیره دا محبت زما نه دا بړستن او دا کمبل لرکولی شي او که نه شي لرکولی. او د خدای سره زما کم محبت دی نو دغه محبت ما د کټه را پاسولی شي او د جومات ته مې بوی شي او که نه شي بوی. نو چې هلته الله اکبر الله اکبر او دلته تا کمبل او بړستن ښه راټېږه ته پوه شي چې رتی برابر محبت د خدای سره ستا نشتي. او بیا پر خپل ایمان باندې هم لږ ویرېږه چې کم ایمان دا تا را بړستن نه راونه باسي را ایمان به بیا د جهنم نه څنګه راوباسي. کم ایمان چې تا د کمبل نه راونه باسي نه بیا په دې باندې ویرېږه چې هغه ایمان به ما د قبر د دغې قندل نه چې کوم دی نو څنګه راپاسئ او څنګه به مې راوچتئ او د قیامت په ورځ به چې کوم دی هغه ما د الله د عرش د سوري لاندې څنګه کي. او کوم یو ایمان چې ما د جومات ته نشي راوستی نو هغه ایمان هغه به په پل صراط باندې ما څنګه پورې باسي. هغه ایمان به نبی علیه الصلاة والسلام مخې له حوض کوثر له ما څنګه بوځي. هغه ایمان به د نبی علیه الصلاة والسلام مخې له د شفاعت او سپارش دپاره ما چې کوم دی نو څنګه ور ورسوي. په دې وجه باندې د سهار د اذان پر ټیم کې را خپل محبتونه د خدای سره لږ چک کوي چې د خدای خو زما سره انتهایی محبت دی. د مسلمان په زړه کې د الله سره محبت خامخایي خو د مسلمان کار به دی چې دی به د محبت له ترقي ورکوي فروغ به ورکوي زیاتی به ونه چې یو سړي کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي نو د ده زړه څه نه څه درجه کې د خدای د محبت نه خالي نه او د هغې نښه دا ده چې کله یو ډېر فاسق فاجري خو چې دغه فاسق فاجر په مخ کې اذان شروع شي او بانګ شروع شي الله اکبر الله اکبر دی به مونځ نه کوي. ګورې دی به شرابخور آرامخوري دی به سراړو د مونځ رکات به پیژني نه خو دغه ټیم کې هم دی غلی غونده شي نورو خلکو ته چپ شي بانګ وایي. د دې نه پته ولګېږي چې د کلمو ولې پر زړه کې څه نه څه محبت دا د الله سره شته د الله د محبت نه د ده زړه خالي نه دی. دغه شانتې یو پاڼه پرته مثال په طور باندې داسې د قیدي یو پاڼه پرته یا د قرآن کریم یو ورق یوه ټوکړه راسې شلېدلې دی او ځای کې پرته نو یو ادنا مسلماني او ورځې لار باندې راتلم یو سپینګری را روان نو ور هغې کتاب یوه قایش لیدل او په هغې باندې له پاسه را الف با تا سا لیکلي نو زر یې راوچته کړه ما تېره صحیح محفوظ ځای ته ورسوړو دلته غورځولې. نو د دې علامه دا ده چې دا درې کس پرې زړه کې د الله محبت شته ځکه د الله د کلام هغه حروف تهجي چې دا په لاره کې بیا هم نو راالي یو قوازه یو سوري کې ږدي نو د دې نه اندازه ولګېده چې د مسلمان په زړه کې څه نه سره الله محبت خامخایي. لکه څنګه راوبري د دې اوبو د ګرمایش مختلف چې دی نو دا درجې دي. یو سړی د ټوټۍ نه اوبه راوغستې ګرمۍ کې او سکي نو خلک وایي دا اوبه ګرمې دي. سړی یاره دا خو سیزل نه کوي را څنګه ګرمې دي هغه وایي د سکو دپاره دا ګرمې دي هغه هم ګرمې. یو قسم هغه اوبه چې بلکل داسې خوټ کېدلې شېدلې هغه هم ګرمې. نو دا څنګه د دې اوبو د ګرمایش درجات نو دغه شان د مسلمان په زړه کې د محبت درجات کمه درجه اقله درجه دا د هر چا په زړه کې. فیروز البقار سے واجبہ خبر لیکلی هغه امریکا کې یو مسلمان هلک او یو اداره کې کار کو په هغه اداره کې نور عیسایانو انګریزانو یو جنۍ پکې و نه د جنۍ سره د ګپ شپ جوړ شول او بیا د هلک د نکاح پیغام ورولېږه نو د کور طرف هلک ته دا سوال جواب میلاو شول چې د نکاح پیغام به منظور شي خو زموږ څه شرایط دي. وی څه شرایط دي؟ وی نمبر 1 شرط خدا دی چې د خپل ملک سره به تعلق پرېږدي د خپلو والدینو سره به تعلق قطع کړي او دا کم جماعتونو ته چې ته ځې راځې نو دا به هم پرېږدي. او بل دا چې عیسایت مذهب به چې کوم دی نو قبول کړي نو بیا ستا د نکاح چې کومه خطبه ده نو دا موږ بیا ومنو نکاح به ستا وشي. د هلک هر سره ومنل کور سره تعلق قطع که ملک سره تعلق پرې که د هغې سره سره چې کوم دی عیسایت طرف ته دی واوښته نو د هلک بیا خپله خبره لیکي چې یاره کله زما واده وشو
او بیا د قرآن کریم د دې سره زما طبعي محبت نو دا ما راغستی او طاق کې مې ایښود او زندګي تېرېده. سحر به ما قرآن ته رسې کتل چې زه به وتمه نو دې ضمیر به زه ملامته کولم چې را دومره زبردست کتاب د دې نه د اعراض وکړو د یو نکاح دپاره. نو یو ورځ زه کور ته رالم نو کتاب قرآن کریم نه و. هسې دې پورې چې د مسلمان پر زړه کې طبعي محبت یې خامخه، خو مسلمان به کوشش کوي چې دا محبت د خدای سره سیوا کړي او دا سیوا کړي پس نه انشاءالله بیا به وایو چې دا د الله سره محبت په څه باندې سیوا کړي. زه رالم قرآن کریم نشته، ما تپوس وکړه چې قرآن څه شو. نو ما د کور کې زنانه داسې سوال جواب وکړل چې ما د کور صفایي کوله نو کوم چې د کار سیزونه و هغه مې پرېښودي او کوم داسې بیکار او پالتو سیزونه و د نه مې راغستې بار ډیران ته مې غورځولي. نو دی وایي ما ودنګل داسې بار ته لاړم نو قرآن کریم پروت نو دا مې راوچت که نه ښکلو مې او دې ښځې ته مې بد بد کتل. نو دی وی چې دا ولې ما چې دا خو زموږ مذهبي کتاب دی زما سره مینه ده تا خو عیسایت قبول کړی. ما چې یاره د دې سره خو مې محبت دی طبعي. نو ما ته ښځه دوه خبرې کوي وایي نن درله یو چانس درکوم یو اختیار دله در کوم دوه خبرې دي ستا مخکې یا دا کتاب دی یا زه یم یو به پکې قبلی بل به پرېږدي. نو دی ما ورته وی چې 2 منټه سوچ له مقرره کړو چې کله سوچ له مقرره کړه نو ما وی چېرې دا ښځه را د دې نه اعلی ښځې نورې دي خو دا کتاب که دې پرېښو نو دا اخرنی چانس دی چې د خدای سره به یا تعلق پرې کړي او یا به د ښځې سره تعلق پرې کړي. او بیا مې ضمیر کې پرې باندې فیصله وکړه چې دا ښځه هم د خدای مخلوق دی نه کم خالق سره چې ما تعلق پرې که نه دنیا او په آخرت په دواړو باندې غر کې او که د دې مخلوق سره تعلق پرې که نه دا خو دا خالق مخلوق دی د مخلوق دپاره خالق ولې پرېږدم. نو ما دا قرآن پرې سینه پورې ونیو او ما تا پرېږدم راووتم تی خو قرآن نشم پرېښودی. واپس راغی مسلمان شه. نو دې پورې خبره کومه چې د مسلمان چې یو ځلې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ولي نو دې زړه کې د خدای سره څه نه څه محبت وي. خدای به پرې باندې لږ محنت کوي چې د خدای سره دا محبت سیوا شي. دا محبت سیوا شي لکه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام زموږ خوا کې ناست راسې نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان شروع کړ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الله ډیر زیات لوی دی الله ډیر زیات لوی دی. رسول الله مبارک ناسو زموږ سره خبرې اترې کولې خو د بلال رضی الله تعالی عنہ پر یو الله اکبر باندې راسره منځ د خویه پاسره لکه چې مونږ اړو پیژنې چې مونږ خپل یو که پردي وو. دې ته هغه محبت د خدای سره وایي زیاتي محبت اضافي. نه مسلمان دا بر الله سره همدغه شان محبت ساتي چې سحر الله اکبر الله اکبر ویلی شي او دا ویلی چې الصلاة خیر من النوم دا منځ د خوب نه ډېر زیات بهتر دی. نه دغه ټیم کې ته خپل محبت لږ وازمیا چې اوس زما د الله سره څومره درجه کې محبت دی. د خدای محبت خداو چې مال وجود راکه د خدای محبت خداو چې دنیا کې او داسې نعمت نشته چې مال یې راکړی نه دی. که رسیات دی که هغه د اولاد دی که هغه د والدینو دی که د رشته دارو دی که د مال دی او که مخلوقاتو کې نور دی. ځکه تمام مخلوقاتو کې تاسو نظر وګرځوئ الله تمامو مخلوقاتو کې دا فضیلت ورکړی حیوانیت ته. کم یو څه چې ساه اخلي یو مخلوق د الله رسي چې هغه جمادات دي نباتات دي بوټي دي ګټې دي او یو هغه چې حیوانات دي ساه اخلي. نو الله پر ټولو باندې را ساه لرونکی د حیوان له فضیلت ورکړی دی او بیا په تمامو حیواناتو کې چې الله فضیلت ورکړی نو دا انسان له ورکړی دی. مطلق انسان خو هغه کافر دی او که مسلمان دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم فی البر والبحر. الله په وچه او په لمده په دواړو باندې دا انسان چې کوم دی نه حکمران ګرځولی حاکمي ګرځولی او دغه شان دی الله په تمامو مخلوقاتو کې انسان له بیا بهترین شکل ورکړی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او بیا انسانیت کې وروسته الله تعالی اهل ایمان له چې دی نو دا فضیلت ورکړی. انسانان کافر مسلمانان ټول دیو له فضیلت ورکړو چې دا په حیواناتو کې انسان پیدا کړی دی او بیا په انسانانو کې الله تعالی فضیلت اهل ایمان له ورکړی. الله تعالی چې اهل ایمان له فضیلت ورکړی چې ایمان په شان سرمایه ورکړی را او بیا رقم یو څه د پاره الله تعالی د انسان پیدا کړی
هغه کار الله د انسان نالي نو اهل ایمان ولا او بیا په اهل ایمانو کې الله درجه ورکړي اهل علم لا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله تعالی درجه او چته د خلکو چې مؤمنان دي او د خلکو چې علما دي الله اهل علم له درجه ورکړي نو دا تمام نعمتونه چې خدای تعالی مونږه نباتاتو کې پیدا نکړو ونه کې پیدا نکړو چې څوک را نسانګي کټ کوي چاره باندې ر لګول او څوک را تبر را تړي غرزيو او نه الله تعالی جماداتو کې پیدا کړو چې څوک را نه دیوال وي څوک چې کنده یو ځای بل ځای ته ولي راولي الله تعالی حیوانات پیدا کړو سالرون کې هغه کې انسانان پیدا کړو او بیا په انسانانو کې اهل علم اهل ایمان والا پیدا کړو د رسول الله مبارک په امت کې پیدا کړو ندی ته سوچ کوو چې د خدای سود خو په ما باندې محبت خو زما سره داو و د سحر د اذان شنه د ټیم کې تو سوای چې زما د خدای سره څومره محبت دی یره زماري زړه کې کم محبت دی دا زماري شپک پټه بدل نه پر ټیم کې را خوب تختولې شو کني شي تختولې دا دن نه چې پر زړه کې د خدای سره کم محبت دی نره دا محبت زمانه را بلستان او را کمبل لر کولې شو کني شي لر کولې او د خدای سره زما کم محبت دی نه دغه محبت ما د کټه را پاسولې شو د جمعه می بوې شو کني شي به نو چې الله اکبر الله اکبر او دلته تا کمبل او بلستان خره ټیګه تپواشي چې رتای برابر محبت د خدای سره ستانشتي او بیا پر خپل ایمان باندې هم لګوي ریګا چې کم ایمان دا تار بلستان نه راونه باسي را ایمان بری بیا جهنم نه څنګه راو باسي کم ایمان چې تار کمبل نه راونه باسي نبی په دې باندې وایره چې هغه ایمان به ما د قبر درغه قندل نه چې کم دی نو څنګه را پاسه او څنګه او میرا اوچتای او د قیامت پر ورځ به چې کم دی او ما د الله د عرش ته سوري لاندې څنګه کی او کم یو ایمان چې ماره جمعات ته نشه راوسته ناغه ایمان هغه په پولیس صراط باندې ما څنګه پوري باسي هغه ایمان به نبی له صلوات والسلام مخیلا او ذکر کوثر لما څنګه بوزي هغه ایمان به نبی له صلوات والسلام مخیلا د شفاعت او سفارش د پاره ما چې کم دی نو څنګه اور ورسي پرې وجبانه د سحر د اذان پر ټیم کې خپل محبتونه د خدای سره لک چک کوي چې د خدای خو زما سره انتهایی محبت ته او دومره محبت له معقبات من بین یدی و من خلفی د انسان چې د ملک او کس راسي او غیر ملک حکومت ته محبوب او پیدمنی حکومت هغه سکیورټي ورکی چې لا سړی ډېر فائدې ورلا سړی قیمتي سړی سکیورټي ولا ورکی چې رسوګي ځای نه کی او بیا چې څومره قیمتي نو دومره راغ سره خ سکیورټي بیا دومره راغ پروتو کولی مخکې ته هم گاډي شاته ته هم گاډي هر طرف ته چې کم دی راغ سکیورټي کې بار رواني چې را سړی قیمتي ری ځای نشي را د ملک سرمایه ری ځای نشي همدغه شانتي در انسان سره خدای څومره محبت او د انسان ورته څومره قیمتي ری له معقبات من بین یدی و من خلفی در انسان نگیر چاپیر الله پیردار پرشته ګرځي ګوره ښا انسانان سکیورټي نه مضبوطه سکیورټي چې هغه پرشتو پیر راک سو کوئی سلور دی سو کوئی لس دی سو کوئی دری سو دی مختلف اقوال دی در انسان راسی چاپیری او در انسان خیال کوي همدغه وجره چې پنی مشوه باندې ته خوشي خړونه کې روانې خوشي زنګلونه کې روانې قبرستان په منځ کې روانې او تا ته نه جن سوالې شي او نه شیطان نقصان در رسولې شي ولستانه چاپیره سي مضبوطه پیرتا ودا پرې وجه د خدای ستاسو سره محبت ته نتوم د خدای سره داسې بے غرض محبت ساته او د خدای سره محبت سره هغه دا چې خدای د سره پاره ته پیدا کړی او کار وکا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمای ما د انسان او د جنات دا خپل عبادت ته پاره چې کم دینو پیدا کړی دي پرې وجبانه مسلمان له بکارداری د اذان په ټیم کې خپل ایمان چې کم دینو دا چې خپل محبت د خدای سره چکی چې زماره محبت د اذان ورسته ما جمعه تر روانولې شی او کني شرانولې پرې وجبانه د کوم خلکو چې الله سره حقيقي محبت هغه باندې الله امتحانات راوستي او الله تعالی پاره امتحان کې پاس کړي غره هم دي خاک حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای سره محبت او د محبت د وجه نه خدای پاک حضرت ابراهیم علیه السلام ته خلیل الله ولی لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله خلیل خلت دا د دوستۍ هغه اخرنۍ انتها ته ولې شي بالکل خالص دوست پیور دوست نه ابراهیم خلیل الله
یو پیر ابراهیم علیه السلام خپل ساوري غر طرف ته شړلی دي الله او پرشته راولېږله او دا پرشته ښکلي انداز کې زبردست آواز کې چې کوم دی ابراهیم علیه السلام ته مخامخ چې کوم دی نو سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریا والجبروت دا الفاظ وی دا الله تعالی حمد او ثنا بیانې زبردست الفاظو کې ابراهیم علیه السلام چې واورېدل چې دې ځنګل کې د خدای دا تعریف څوک کوي دا صفات د خدای تعالی څوک بیانوي مخامخ کس ولاړ دی ابراهیم علیه السلام ته پته نه وي دا پرشته هغه دا خیال دا انسان دی ورته یاره زبردست ښه راباندې ولګېدل دا الفاظ دا چې چا تعریف کې هغه سره مې ډېر زیات محبت دی یو ځل بیا نه وي هغه ورته یې یو ځل خو مې هسې ستا لپاره وي اوس په ویمه خدا او په قیمت باندې ویمه نه ابراهیم علیه السلام محبت چې کوي چې دی د خدای د عظمت د خدای سره د محبت څومره قیمت لګوي ابراهیم علیه السلام ورته قیمت په درکم که نه او ورته یې څه قیمت په راکوي وی دا بزي ساوري مې راوستي دا به نیم درکم یو ځل یې چې کوم دی نو بیا ووایه پرشتې بیا شروع کړه سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریا والجبروت ښکلي انداز کې چې کوم دی نو وایي ابراهیم علیه السلام ورته یو درخواست درته بل کومه یو ځل بیا ووایه ډېره مزه کوي هغه ورته نیم ساوري خو دې راکړه اوس به نیم څه قیمت راکوې نو ویله بقیه نیم به درکم که نه هغې ورته صحیح ده یو ځل چې کوم دی نو بیا شروع وکړه چې بیا وی ابراهیم علیه السلام ورته وي یو ځل بیا راته پیشکش کو بیا ووایه دا د رب دا تعریفونه زبردست انداز کې راباندې ښه لګي ورته یې اوس خو دې ساوري هم لاړل اوس پر دې څه قیمت لګې نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي وایي هسې خو به هم دې ساوري ته به یا توزګار یا بنې دې بېزو ته سرولو له خو دې له به ته یو رعي نسې یو سرونکی به ورله نسې هغه به زه شم که نه خو یو ځل راته بیا ووایه نو ساوري به هم ستا شي او زه به ستا نوکر یم نو هغې ورته یو ځل بیا ووایي ابراهیم علیه السلام سره نور څه نه و چې دا د رب دا زبردست ښکلې ترانه دا چې کوم دی نو پې بیا ویلی نو هغې ورته وی زه رب کائنات یو پرشته را لېږلې ما ستا پرې زړه کې را کم محبت دی را محبت ما چې کو چې ستا د رب سره څومره محبت دی واقعي ده چې ستا زړه د الله د محبت نه ډک دی نو انسان له پکارداري چې دنیا کې خو په تا باندې یو انسان لږ غونته کې معمولي غونته کې چې کوم دی احسان وکړي نو بیا د مرګه پورې د هغه احسان دا ته نه یې هغه احسان یې منې نو ته لږ سوچ وکړه بار خارج ته پسې مزه بلکې را خپل داخلي انفسي د سر نه رخپو پورې د خدای نعمتونه وګوره چې د رب په تا باندې څومره احسانات کړي اوس که ستا چېرته کې عقل کار نه کولی په دې بازار کې ډېر لیوني تاسو یې د چا پوزه بهیږي د چا لاړې بهیږي د چا کپړې سیري چا مکمل کپړې ایستلي بربڼ زغلي ولې چې هغه عقل چې کوم دی نو دا نه د چا سترګې نه مخکې امسا داسې ټکۍ رواني غریب یو ته یې ما د لاسه ونیسه روډ باندې مې پورې بس د دې ځای نه مې واړوه اوس که ستا سترګو کار نه کولی ډېر خلک یې را غوږونه کار نه کوي د اشارې چې کوم دی نو ته به بیا کې ډېر خلک یې د خپې کار نه کوي لاس کار نه کوي د چا چې کوم دی داسې نور اندامونه کار نه کوي نو بیا دغه ټیم کې ته وګوره چې د سر نه رخپو پورې بهر خارج ته پسې مزه خارج کړو د خدای نعمتونه ستا د وس کار نه چې ته شمار کې پر یې بدن کې هم نشي شمارلی او کم از کم د خپل شپږ پټه بدن ته لږ سوچ کوه دې ته عالم اصغر وایي دا وړوکی عالم دی دا تمامه دنیا د عالم اکبر دی د انسان دا جسم دا وړه دنیا دا وړه دنیا دې کې لږ سوچ کوه د خدای نعمتونه په دې کې ته شماره لږ نو د الله سره بې غرضه محبت په انسان ته ساتي په دې وجه باندې پیغمبر علیه السلام صحابو ته خبره ذهن کې ور اچولې وه چې الله زموږ څومره لوی محسن دی د الله زموږ سره څومره محبت دی او بیا دا انسان به د خدای سره څومره محبت ساتي نه بیا صحابه کرام او تاریخ داسې کسان نه پیدا کړي دی او نه به یې پیدا کړي لکه څنګه د صحابو نبی علیه السلام د تربیت چې کوم دی نو وجه وه احد ته روان دي هغو به لقا ملاقات د خدای سره دا مفیده مشغله وه د هغو د خدای سره میلاوېدل دا هغو به د هغوی انتهایي مشغله وه بهترینه نه کله چې به جهاد له تلل احد له روان دي یو دوه صحابه په خپل منځ کې یو بل سره وایي یو دی بل ته وایي ما د نبي علیه السلام نه خبره اورېدلې ده
وې څه خبرې راورېدلې وې رسول الله مبارک فرمایي او مجاهد چې جهاد لزی او د الله پر لار کې دعا وغواړي نو خدای پاک یې نه رد کوي. اول ورته یار دا ما اورېدلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه نو ورته چې دواړه خو احد له روان یو که نه وی اول به زه سوال وکړم نو ته پې امین وایه بیا به ته سوال وکړې زه به پې امین وایم څه دعا به وغواړو هسې هم روان یو خدای قبلوي. وی صحیح ده. اوس دې ټیم کې ګوره ښه د انسان ته چې کم یو شی ډېر زیات محبوب یا د څه سره محبت ډېرې که نه دی هغه غواړي. ډېر خلک یې د دنیا سره ډېر محبت یې بس هم دی دقه دنیا غواړي. اگر یو کس راغی مدرسه کې ما ته مفتي صاحب راغلی هم دوا راته وکنه نه بلا زوی بیا خپله شروع شو خوریا 2 زامن مې سعودي کې کامیاب کې پیسې بندې لري خدای هغه ورله ورکړي زما چې کمې پیسې لري خدای هغه ورله ورکړي ما ته را بیامون کې خدای زما رور دی هغه څه پیسې پخوا بندې هغه نو ټول هم دقه آخرت دپاره هېڅ یې ونه وي. نو چې رچا په زړه کې رسیج سره محبت دی چې لاس پورته کړي نو هغه شیخ خلیل راځي وایي د صحابو د خدای سره محبت نه را 2 صحابه چې کله احد له روان دي نه یو سوال کوي خدایه سهار به موږ وضو مخامخ کېږو کله چې موږ مخامخ شو د دشمن سره نه زما یو زورور دشمن سره هغه خدای پاک ما ور مخامخ کې په جنګ کې او بیا چې هغه زما سره جنګي زه هغه سره جنګېږم او بالاخر خدای مال فتح راکړي چې زه یو ګزار وکړم د هغه نه سر لرکم او خدای پاکه زه چې کوم دی نو داسې یو بهترین مجاهده چې په هغې ته مال اجر راکړي. او نور دعاګانې غوښتلې دا اول وایي چې اوس به زه دعا غواړم ته وپې امین وایي صحیح ده غواړه خدایه سحر به زه ور مخامخ کېږم زما یو زورور دشمن سره ما ور مخامخ کړي د هغه سره زما مقابله وکړي خدای چې دی هم ګزارونه کوي او زه هم ګزارونه کوم او بیا په آخر کې چې کوم دی خدای پاکه دی په ما باندې فاتح کې دی غالب کې او ما مغلوب کې چې دی په ما ګزارونه وکړي او زه شهید شم خدای چې سبا ستا خواله درشم سبا نه مې ماړه سبا ستا خواله در ورسم او ورته امین. نه د صحابو د خدای سره محبت نه دعا کې هم چې کوم دی چې د قبلواله ټیم دی هغه ټیم کې هم د خدای د لقا سوال چې کوم دی نو دا کوي. په دې وجه باندې تابعینو کې او 2 تابعین دي هغه 2 تابعین یو عیسائی بادشاه گرفتار کړل کله چې گرفتار کړل اراده دا وکړه چې دا دوه تابعی دار صحابي شاګردانو صحابو ندیو اراده وکړه چې دا مونږه هغه شهیدان کو نخپل مرګر ورته وی دیو شهیدان کوي ما قتلوي ما بلکې رس کار وکي چې دا دریو درې مخ نه مونږ ته پته لګي دا انتهایی غیور دی غیرتمند دی نه دا په څه طریقې سره بادشاه دی عیسایت طرف ته براوړی او چې کله عیسایان کړه دا موږ خپل فوج کې برتی کو ځکه چې دریو درې مخ نه شجاعت پته لګي مخکینو خلکو تجربه دریو درې مخ نه پته لګي چې ډېر شجاع دي دلیر دي غیرتی دي دا زموږ فوج کې خوند کوي ورته صحیح ده نه پرېښودل داسې او بادشاه دعوت ورکوي د دوانو تابعینو له رقم چې گرفتاره کړو ورته عیسایت طرف ته راوړی عیسایت طرف خو یې موږ نه قبلو بیا آخر کې چې بادشاه نه امیده شي چېرې دی خو زموږ عیسایت قبلی نه او دغه رنګ خو فوج کې ورتې کولی نه شي دمکي ورله وکړه وی که رسې نه کوئ زه به یو قتلومه خو ډېر بدترینې طریقې سره وی صحیح ده فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا داسې یو کړی سور که تیل یې پکې وخوټ کول لکه د کبابو لپاره سړی را کړی کې را تیل سر کې راسې دا یې ورته ور واچو نو دی پکې راسې ترسکېده لکه څنګه چې سړی را غوښه ورتوي دا بل جاړي بادشاه را خیالو چېرې دا بل دویم تابعي چې کوم دی نو دی که څه را جاړي دا یریږي د مر نه ورته یې جاړه من نه دی ورولم او ورته بیوقوفه زه د دې نه خو نه جاړم چېرې ته ما ورولې زه پرې خبره باندې جاړم چې خدای یو ساره یو پیرچوت خبره ختمه شوه زه یم خدای زما پرې بدن چې څومره یختري دومره زما ساونه وی او د زه پرې کړۍ کې سور کولی او زما یو سا وتی بیا سور کولی بل سا زما وتی خدای پاکه بیا آخرت کې ستا سره میلاو شوی خدای پاکه چې تعالی مې ستا محبت دا ډالۍ در وړی چې خدای ستا په محبت کې چې کوم دی نو کړي کې دومره پیرې سور شیم خو دا صرف جړل په دې باندې جړه رالک چې زما خو یو سارې تو ما ور واچې یو څو منټه کې به زما ستا پروازو کې خبره به ختمه شي دا هغې خلکو د خدای سره محبت وس دې وخت کې هم مسلمان له پکارداري چې د خدای نعمتونه ذهن ته راولي او بیا د هغې سره سره چې کوم دی هغې باندې سوچ کوي چې دا خدای زما څومره لوی محسن ذات دی نو په دغه وجه باندې به د الله سره محبت چې کوم دی نو دا ورسیوا کېږي نو د څه نه څه محبت د مسلمان په زړه کې د خدای سره دی خو مسلمان به کوشش دا کوي چې دې محبت له فروغ څنګه ورکړي دې له ترقي څنګه ورکړي په څه طریقې سره چې کوم دی نو دا ورسیوا کړي
د هغې دپاره علما یو څو طریقې ښولي چې محبت خداوندي به سیوا کېږي په څه باندې. یو ما غور او فکر کوئ د خدای په نعمتونو کې کله ته سوچ وکړې چې یاره دا پلانې د زما سره څومره لوی احسان کړی نو ستا د هغه سره محبت سیوا کړي. دویم نمبر چې کوم دی د خدای سره ته محبت سیوا کول غواړې نو د هغې دپاره طریقه ده د اهل علمو سره د نیکانو صلحاو سره ناسته. ځکه چې د دنیادار سره کینې او دی د دنیا خبرې کوي. مثال به طور باندې یو کس دی دی د دنیا بزنس کوي لګیا دی او دی تا ته هغه بزنس خبرې کوي یاره پلاني دی ته مې مال وړی 3 لکه مې وګټلې بیا مې راغځې نو لنډو باندې مال راوس بل طرف ته مې هم نه وړ خو په هغه ځای باندې پې بولي راله خرڅ 2 لکه مې وګټلې. ناسې ستا او د زړه کې رانه شي یاره دا کار به زه څنګه شروع کړم. تا هغه ته بیا وایې دا اول تا څنګه کار شروع کړه دې دپاره دې څومره پیسې جمع کړې یاره بیا دې څنګه دا مال تره کم ذهن راغواړې بس ستا مکمل ذهن رجحان هغه طرف ته شي ولې چې ستا مخکې رقم سي ذکر کېږي نو د هغې محبت زړه ته ورکوزېږي. او کله چې د اهل علمو سره ناستې نیکانو صلحاو سره ناستې او دیو بار بار د رب خبرې کوي د خدای خبرې کوي د جنت خبرې کوي. مثال به طور باندې یو کس دی او یو بل کس ته وي چې یاره زه راتلمه پلانی سے کې هوټل دی دا نوی کولاو شوی دی هغې کې مونږه غرمې خوراک وکړه او خوراک زبردست دی او داسې بهترین خوراک یې تیار کړی او دا چلې کړی او دا چلې کړی. اوس د دې دویم ملګري زړه کې د هغې سره محبت پیدا شه دی چې سبا په هغه طرف باندې ځي او د نه سړی تپوس وکړه لکه روټۍ به کم ځای خورو دی پلاني هوټل ته ځان رسوئ ولې چې د هغې مطابق خبرې اورېدلي نو د هغې هغه محبت زړه ته ورکوز شوی دی. همدغه شانتې چې د الله سره محبت سیوا کول غواړې د اهل علمو سره کېنه دیندارو سره کېنه د دیو په ژبه باندې د الله خبرې نو چې څومره د الله خبرې تا ته مخکي نو دومره به د خدای سره ستا محبت چې کوم دی نو دا سیوا کېږي. ځکه انسان فطرت دا دی چې د کوم څه خبره ورته ډېره زیاته کوي د هغې سره محبت دا سیوا کېږي. په دې وجه باندې والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان خلق دا بر الله سره انتهایی محبت ساتي. او بله خبره دا ده چې د خدای محبت دا د هر یو څیز هغه بنیاد دی چې د خدای سره محبت عبادت ته نه ستړی کوي. ښه بیا ته وګوره د خدای سره محبت ته نیمه شپه کې پاڅېدل ستا دپاره چې کوم دی نو بیا هېڅ تکلیف هم په هغې کې بیا نه تا د بیا یخني سولی شي نه چې کوم دی نو ګرمي سولی شي نه چې کوم دی نو مالداري تا د خدای د عبادت نه منع کولی شي نه د بادشاهي چې کوم دی د خدای د عبادت نه منع کولی شي. او چې کله پر زړه کې د خدای محبت نه وکړي نه معمولي بانې به ته ګورې معمولي بانې لږ غوندګې چې کوم دی پر سر باندې نری دړ راشي یاره وایي زه بیمار یم لږ غوندګې چې کوم دی نو څه پورې سفر وکړي یاره تهجد نشم پاسېدلی ستړی یم ولې چې زړه کې د خدای محبت نشي. کله چې محبت نه د مال نه د مصروفیت نه چې کوم دی هغه د دنیا بادشاهي هېڅ دې هم نشي منع کولی. قطب الدین بختیار کاکي دا یو بزرګ تیر شوی دی نه کله چې قطب الدین بختیار دی کله وفات شو دره جنازه راوړی شو په یو کولاو میدان باندې کېښودی شو جنازه به اوس کې یو کس پاسېره ورته یې زه اعلان کوم زما دا خبره غور سره واورئ جنازه لا مه کوئ. ما ته د قطب الدین بختیار وصیت پرېښودی و نه هغه وصیت تاسو ته زه یم ځکه چې د ده د جنازې نه مخکې هغه وصیت کول په ما باندې لازم دي. تاسو یې واورئ بیا خپل جوړ دی ستاسو څنګه څوک ولې جنازه کوئ. خلکو ورته یې څه وصیت یې کړو وی ده ما ته وصیت کړو چې زما جنازه به هغه سړی کوي چې هغې کې 4 صفات موجود دي. وی کم صفات دي. نمبر 1 صفت دا چې هغه کس به زما جنازه کوي چې د ده نه عمر کې بلوغت نه پس چې کوم دی نو تکبیر تحریمه نه فوت شوی. اوس که چېرته نن سبا چاله وي نو یو کس به هم داسې نه. دویم نمبر صفت د ما ته راولي چې زما جنازه کوي او سړی کوي نو هغې کې به دویم صفت دی چې د ده نه به عمر کې د تهجد لمونځ نه قضا شوی. او دریم نمبر صفت دا چې د به خپل نظر باندې چرته پردی زنانه تر شهوت په نظر باندې نه کتلی. او څلورم نمبر صفت په هغه کې دی چې دی به د عبادت دومره شوقي عبادت په دومره کوي چې د مازدیګر 4 رکعات سنت چې کوم دی نو دا به هم د چرته نه پرېښودي. اوس تاسو ته دا پته لګي هم د مازدیګر ته 4 رکعات فرض دي سنت پکې کم ځای سنت غیر مؤکده ورسره دي موږ یې پیژنو نه چې دومره بر عبارت شوقي چې د مازدیګر سنت په هم د نه چرته نه پاتې شي. دا 4 صفات چې په چا کې وي هغه به زما جنازه کوي. اوس که په دې ټیم کې دا 4 صفات چا بیان کړل موږ به لکه دا ورولې په غیر جنازې نه دله به راسي پرېشته کم ځای ګورو. یو کس پاسې وی جړل او بیا چې کم دی مخې پټ دی
راغی قطب الدین بختیار سر ته ودرېده او بیا ولې تندی ښکل که ورته وایي دوسته ته خو لاړې قبر کې به ځان اوس پټ کې له پاسه به راباندې خاوره در واوړي تا چې کم د خدای سره پټ عباداتو هغه خو دې ځان سره ویوړه خو زما راز دې ښکاره که خلکو ته زما راز دې ښکاره او بیا خلکو ته را مخامخ شو وی را جنازه به زه وکم ځکه را څلور صفات په ما کې شته زما نه تکبیر اولا نه دی فوت شوی زما نه تهجد لمونځ نه دی فوت شوی ما چې کوم دی نو نوافل د فرایض سره پابندۍ سره کړي زما نه مازدیګر سنت هم نه دی قضا شوي او زما را سترګې غلط هم نه دی استعمال شوي جنازې وکړه خلک را سړی څوک دی چې نږدې ورغی هغه د وخت بادشاه او خا د وخت بادشاه د وخت چې کوم دی نو دا حکمران سلطان التمش و چې د خپل وخت چې کوم دی نو بادشاه دې ته وایي نه هغه بادشاه سره د بادشاهي چرته کې هغه تهجد نه لري تره کړي هغه عباداتو کې کوتاهي نه راغلی ولې دا د زړه چې کله د خدای محبت نو دا څیزونه د انسان نه چرته کې نه فوت کی خو چې کله محبت نه بیا به عبادت له یو بانه ګورې بله بانه به ګورې فرایض چې کوم دی نو دا به ترکې او تا باندې به د سراړو څه پروا هم نه چېرې دا ما فرایض چې کوم دی نو دا پرېښودل په دې وجه باندې پاسئ او د خدای تعالی د محبت سوال د خدای نه کوئ چې خدای اصل شی اصل بنیادی چیز چې کوم دی نو ستا محبت ته نه داسې وایي چې اللهم انی اسألک حبک خدای ستا د محبت سوال کومه وحب من یحبک خدای د هغې خلکو سره د محبت سوال در نه کوم چې کوم خلک ستا سره محبت ساتي وحب عملا یقرب الى حبک او خدای د هغې عمل سره محبت در نه غواړم کم عمل چې خدای پاک ستا محبت طرف ته انسان در نږدې کوي کله د انسان زړه ته خدای محبت ورکوشک انسان لپاره اعمال هم آسان انسان لپاره هر قسمه قرباني چې کوم دی نو آسان تاسو اوس وایي صحابو څومره قربانیانې کولې جنگ کې چې کوم دی نو صحابي د پیغمبر علیه السلام طرف ته ډال جوړي او یو طرف ته به غش ورننوتل دا بل سایډ به ورته را مخامخ نه داسې او بیا دې طرف ته غشي جمع شول تاسو به دا خو ډېر مشکل کار نه دی محبت و پیغمبر محبت د الله محبت عبادات به انسان د چې کوم دی نو آسان شي دا چې غونډه شپه یو رکعت کې چې کوم دی مخکینو بزرګانو کې ډېر داسې تیر شوي چې ثابت قرآن یې ویلی دی دا ولې دا د الله محبت هغه محبت نه ستړیوالي طرف ته انسان پرېږدي نه خوب طرف ته انسان پرېږدي نه چې کوم دی تکاوټ طرف ته انسان پرېږدي نه چې کوم دی نه بیمارۍ طرف انسان بیا ګوري او نه چې کوم دی مصروفیت طرف ته ګوري په دې وجه باندې څه نه څه محبت د مسلمان په زړه کې د خدای سره خامخا مسلمان له پکارداري چې د خدای د محبت پر خپل زړه کې سیوا کی دته دنیا هم بیا آسانه دته آخرت هم آسان الله دې موږ له پرې خبرو د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا